ګرانو کتونکو په ملک کې چې کومه سیاسي نقشه ده، سیاسي صورتحال دی، پاکستان تحریک انصاف درنې د هغې د لیډرشپ چې کوم سرګرمیانې دي، د بانی تحریک انصاف عمران خان د هغه د خویندو چې کوم نن انکشافات کړي، خبره یې کړې ده. وزیر اعلی خیبر پښتونخوا چې نن کوم د بنک پریس کانفرنس کړی دی، او بیا د پاکستان تحریک انصاف د کارکنانو چې کوم نننۍ خبرې دي او دوباره د ثوابای طرف ته د هغې کوچ د هغې د راتګ اعلانات، هغې په ټول ملک کې هم هلچل مچو کړی دی، او دلته کې خیبر پښتونخوا حکومت هم په ازمیښت کې اچولی دی. نن غرمه مونږ خپل ملګري چې کله ولیږل ثوابای انټرچینج ته، نو هغې دا وینا وه چې په ثوابای کې ډېر کم کارکنان هغه موجود دي، او د کارکنانو د طرف نه اعلانات او د هغې هلته موجود کارکنانو دا وینا وه چې زموږ ملګري را روان دي او مونږ د عمران خان رهایۍ پورې هیڅ صورت کې درنه به نه ختمو. نو بل طرف ته وزیر اعلی خیبر پښتونخوا نن پریس کانفرنس کې اعلان وکړو چې اول تیارې او بیا جنگ، پهلی تیاری پر لړائی، او عملاً د پلان بی اعلان وکړو، او د دغې نه پس بیا نور اعلانات به وایي مونږ کوو، او د نوي فورس د نوي پارټۍ جوړولو اعلان وکړو، او د هغې د را روان وخت چې کوم ایس او پیز دي د هغې دپاره هم اعلانات وکړل چې مطلب دا فورس چې جوړ شي نو د دوی نه به حلف اخیستی شي، او بیا به میدان کې چې کله دوی وجنګېږي، بیا بانی چې کله د جیل نه راوځي نو د هغې نه پس به دا فورس بیا ډیزالو کېږي او پاکستان تحریک انصاف خپل سیاست به کوي. بل طرف ته د پاکستان تحریک انصاف بانی چیرمین عمران خان د هغې خویندو نن ډېرې سختې خبرې کړي دي، او د درې واړه خویندې په یو ځای موجودې وي، او هغوی چې کوم اعلانات وکړل نو هغې ځان له یو تهلکه برپا کړې ده. نه صرف صوبایي حکومت، وزیر اعلی خیبر پښتونخوا، پاکستان تحریک تحفظ عین پاکستان او پی ټی آی چې کوم مرکزي لیډرشپ دی، هغوی هم په ازمیښت کې اچولي دي. انکشافات د هغې خویندو چې کوم د مخکنو ملاقاتونو کې چې کومې خبرې پاتې وي نو هغه دا وي، او چې د عمران خان د طرف نه چې کومه دعوه ده، مطلب چې دی ما نه پرېږدي، دی ما قتل کوي، او د هغې کوششونه لګیا دي. نو د دغې خبرو نه پس د تحریک انصاف بانی چیرمین عمران خان خویندو چې کومه خبره وکړه چې مونږ به دا تحریک مونږ خاموش په هیڅ صورت هم نه کینو، او خلقو مونږ سره وایي رابطې دي، او نه صرف دلته پاکستان کې د خلقو بلکې په ټوله دنیا کې یو بل شان احتجاج به شروع کېږي. نو ډېره غټه دمکي د پاکستان تحریک انصاف بانی چیرمین عمران خان خویندو هم ورکړه، او دې ټایم کې چې زه خبرې کوم نو په ټوله دنیا کې مختلفو ځایونو کې حقیقت کې ډېرې غټې مظاهرې شوي دي. او دې سره که مونږ وګورو د رانا ثناء الله صاحب چې کوم نن انکشاف کړی دی چې عمران خان ته د ډیل آفرونه هغه باقاعده ثبوتونه ورکړل په ټي وي ټاک شو کې، داسې خبره وکړه چې مونږ کوشش کوو، او میا نواز شریف صاحب، میا شهباز شریف صاحب د هغې طرف نه دا دغه دی چې په هېڅ صورت کې داسې حالت نه جوړېدو نه غواړي، نه جوړول غواړي، بلکې بار بار مونږ کوشش وکړو، خو اډیاله کې ناست کوم قیدي چې دی نو هغه ډیل په هیڅ صورت کې نه قبلوي. د دې مطلب څه دی؟ مطلب دا دی چې ډیل نه کوي، او همدغه خبره بارها د پاکستان تحریک انصاف کارکنان د دې لیډرشپ دا کوي چې هغه ډیل نه کوي، او د حکومتي حلقو مسلم لیگ نون چې کوم کارکنان دي په سوشل میډیا چې کوم لیډرشپ دی نو هغوی بارها دا خبره کوي چې جی د ډیل دپاره مینت کوي. نو د ننني چې کوم ټاک شو د رانا ثناء الله صاحب نو ډېر څه نه پرده اوچته کړه، او داسې ښکاري چې حالت ډېر انتهایی ټینشن کې دی، او حکومت د دې لار راوستنه غواړي، عملي طور باندې لار راوستنه غواړي، صرف کاوټونه هم شته، او په کومه طریقه چې د دې لار حکومت راوستنه غواړي نو هغه پی ټی آی ته قابل قبول نه ده. او مطلب دا خبرې شروع دي، او دا دومره هایپ چې جوړ دی او دا دومره غوبل جوړ دی نو هسې نه دی، ډېر څه منځ کې شته، او د سابقه سیاست چې کوم زموږ د ملک سیاست دی د هغې تجرباتو ته چې ګورو نو که په جیل کې دا یې څه حادثه کېږي، لا د دې نه پس څه داسې حادثه کېږي نو هغې ذمهوارۍ قبلولو ته دا موجوده سیاستدانان هم تیار نه دي، او زمونږ
دا بیوروکریسي نه تیاره او زمونږ چې کوم دې ټایم کې حکومت کې ناست کم خلق دي نو هغه راتلونکي چې کوم نتایج د دې په صورت کې ممکن کېدی شي هغې ته نه دي تیار ځکه دا بار بار دا خبرې کېږي نو اوس به مونږ ګورو چې حالات کم طرف ته ځي به هر حال نن ډېر دبنګ اعلانونه شوي دي وزیر اعلی خیبر پښتونخوا د طرف نه دا اعلان د خپله یو تهلکه برپا کړې ده د عمران خان خویندو د طرف نه چې کوم اعلانات شوي دي نو هغې خپله یو زلزله راوستې ده ټینشن شته د کارکنانو د طرف نه ځان نه اعلانات هغې نه صرف حکومت وزیر اعلی خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت مرکزی حکومت د ټولو له خبر پور ټینشن جوړ کړی دی او دې ټایم کې چې زه تاسو سره خبرې کوم نو ثوابه انټرچینج باندې ډېر نه دي خو کارکنان شته نو دا د اور هغه سروټ کې دی چې سروټ کې په مزه مزه بلیږي لکه رڼا کوي مزه مزه چنګاري علي چنګاري غوندې کوي سپارکینګ کوي او برق څه ټایم هم وي نو ما وختي ملګرو سره خبره کوله مې دا دلته 100-150 کسان چې کوم اوسه پورې را یوځای شو نو د دې مطلب دا دی چې دا څه ټایم هم برق والی شي او دا دې دپاره لوی کومک هم را رسېدی شي او د حکومت د وزیر اعلی فیصله د پارټۍ فیصله دا څه ټایم هم په ثوابۍ باندې مرکوز کېدی شي زه بیا خپله خبره کومه چې تېرو ورځو کې ما تاسو ته ویلي چې دلته کې بغیر د روډ بلاکیج نه بغیر د موټر وی بلاک کېدو نه پاکستان تحریک انصاف داسې یو پالیسي او فیصله اندروني خانه هم لري چې کم کنټینر پېښور کې تیار شوی دی نو هغه کنټینر د نوخار او ثوابۍ په دې حدودو کې لا په جي ټي روډ او لا په موټر وی په داسې ځای کې کېدي چې روزانه ماښام نه پس هلته کې جلسه شروع کیږي او پېشمني پورې کیږي ساره پورې دا جلسه روانه وي نو روډ نه بلاک به نه وي خو هغه په بلاک باندې حسابي ټریفک به سسترو وي او هغه مقصد د هغې به پوره کیږي نو وزیر اعلی خیبر پښتونخوا ننني اعلان چې کم نتایج دي هغه هم را روان شوي دي کارکنانو د طرف نه په وزیر اعلی باندې ډېر سخت تنقید کیږي دومره چې لیډرشپ دی نو دا مکمل طور باندې دې ټایم کې د کارکنانو زیر عتاب دی او ډېر سخت رد عمل د پاکستان تحریک انصاف په لیډرشپ باندې او خاص کر وزیر اعلی باندې را روان دی سابقه وزیر اعلی علي امین ګنډاپور هغه خوله کولو کړې ده او ډېر سخت خبرې سخت الزامات دی لګولي دي نو په یو ټایم باندې مختلف ځایونو نه ګولهباري په پاکستان تحریک انصاف شروع ده او پاکستان تحریک انصاف خپل جنگ هغه هم کوي او خپل جنگ دی هم کوي چا سره چې جنگ دی نو هغه مختلف قسمه چې کوم حربي دي هغه استعمالوي کم A B C D پلانونه دي هغه استعمالوي او دې طرف نه دی هم خپلې مورچې بدلی نو چې کم فوجونه مطلب موږ به ورته فوجونه وایو کم فوجونه چې دې ټایم کې میدان کې جنگ کوي نو هغه خپلې مورچې بدلی را بدلی او دغه د جنگ حکمت عملي وي چې میدانونه هم بدلیږي کله وروستو دي کله مخکې دي او کله چاپمار جنگ ته وړي کله مورچې پرېږدي بل طرف ته لاړ شي سو کورینګ په دې دغه کې چې په چاپمار جنگ چې کله کېږي نو هغې کې کورینګ فایرینګ کوي مطلب دا دی داسې څه کسان مخکې رواني او څه شانه داسې ډزې کوي چې مقابل فوج هغه غلط کړی او هغه یې ویګني یا کسان شاته دي او مینس کې کم کسان چې نو هغه پکې په مزه مزه سفر کوي نو دې ټایم کې د پاکستان د دې سیاسي نقشې د پاکستان تحریک انصاف او د حکومت ترمنځ چې کم جنگ دی د هغې هم داسې صورتحال جوړ دی ډېر ګڼ تعداد کې پارټیانې هغه پکې جوړې شوې پارټیانو نه مقصد دا ګروپونه چې یو مقصد دپاره لګیا دي جنگ کوي خو بیل بیل ځای نه فایرنګونه هم جاري دي بیل بیل ځای نه ډزې هم شروع دي بیل بیل ځای نه ټاک شوز هم شروع دي او خبره بنیادي هغه یو ده مطلب د خپل لیډر دپاره جنگ کوي خو زه دغه چاپمار جنگ مثال به ورکوم چې جنگ یې داسې دی لکه څنګه چاپمار جنگ کېږي چاپمار جنگ کې دا وي چې خپل چې مد مقابل کم فوجي چا سره جنگ کوي نو هغه له دوکه ورکولو کوشش کوي او په هغه دوکه کې منزل ته ځان رسول او یو ځای فتح کول یو چیک پوسټ فتح کول نو دلته هم داسې جنگ روان دی به هر حال ګورو به چې ګټي څوک را روان څو ورځو کې حالات کم طرف ته ځي روجا شروع کېدو سره بیا حالات څنګه تحریک احتجاج به څنګه تقریبا 3 کاله پوره کېدو واله دي دې کې روجې مو وتې دې کې اخترونه مو وتل او تجربات ایکسپیرینس ډېر غټ شوي ایکسپیرینس مو شنو د یو بل د کمزورونه د یو بل د حملونه د یو بل د طریقونه تور طریقونه هغې نه هم خبرېږي او تلو کې درته دا خبره کومه چې ما وختي یو ټاک شو کته نو
اسرائیلی اخبار او الجزیره کې چې کوم خبرونه دی ټایم کې د پاکستان او اسرائیل ترمنځ چې کوم تعلقات دي هغې باره کې راغلي دي او دا موجوده چې کومې کړۍ ورسره خلک ملاوي نو هغه هم خطرناک دي چې داسې ویناګانې کېږي چې دلته کې عملا اسرائیل د ټولو تسلیم کړی دی او هغې کې پرمختګ روان دی په مزه مزه د هغې چې کوم مقصدونه دي هغه پوره کېږي او هغې کې هر چې کوم ناکرا شوې ده او نور چې دلته کوم سیاسي خبرې دي هغه سیاسي پاتې دي مونږ دا تجربه هم شته دلته کې زه به دې سره دا خبره وکړم په ضیاء الحق په دور کې دلته زړو خلکو ته به یادي په پی ټي وي باندې به چې نیوز کاسټر راتله نو هغې به لوپټا چولې وه او ډېر شرعي اقدار د هغې به خیال ساتلی کېدو او دغسې که اشتهارات به هم راتلل نو هغې کې به د ښځو ډېر زیات استعمال نه وکړو به هم نو هغه پردې لوپټا دا هر څه به پکې وو نو دې کې د پیپسي او اشتهار راغو چې هغې کې جینۍ په لغړ لباس کې وه لوپټه څه چې هغه تنګ لباس او ډېر په دغه اشتهار چلېدو سره په ټول ملک کې یو افراتفري جوړه شوه اسلامي جمعیت طلبه پاکستان دې باندې احتجاج وکړو او ټول ملک کې سم اور بل شو او احتجاج شروع کېدو نه پس هغه اشتهار هغه بند کړو نو چې اشتهار بند شو احتجاج یې ودرېدو بیا چې څه وخت تیر شو اشتهار بیا چالو کو او د مخکې نه لږ خراب وچلولو نو چې دی بیا چالو کو نو بیا اسلامي جمعیت طلبه احتجاج له راووته سټوډنټان ټول پکې شامل وو ځکه اسلامي شاعرو باندې حمله وه نو هغې نه پس مخکې احتجاج نه دا احتجاج کم و پوه شئ په خبره نو اخري بیا دی بند کو چې په درېیم ځل د اشتهار چلېدو نو د ړومبي دویم د هغې نه ډېر زیات احتجاج کم او هغه اواز کې بیا زور نو بیا اشتهار بند نشو بلکې اشتهار کې لږه هغه هم نرمي راوسته نو که پینټ شرټ طرف ته خبره تله نو پکې لاړه لوپټه لږه شاته شوه او کپړې لږې تنګې شوې او بس سترګې ولا تورې کوي ستاسو خبره مو منله هغې نه پس په پاکستان پی ټي وي کې لوپټې هم بیا کوزي شوې هر قسمه اشتهار مو چلېدو ځکه هغه هغه یو پریشر په مزه مزه هغه پالیسي چې وه نو یو کرنټې ورکولو او په هغې باندې د خلقو جذبات هم کینول او ذهني طورې دا شی پې منلو تېر څه وخت نه زه ګورم پاکستان په سیاست کې همدغسې یو نقشه روانه ده چې په مزه مزه هر یو شیز هغه که اسرائیلو حوالې سره پالیسیانې دي او هغه که د ملکي اندروني سیاسي نقشې دي نو دغې باندې چې کوم عملي اقدامات کېږي نو هغه ډېر ټیکنیکل طریقې سره کېږي او د یو کرنټ په طور باندې کېږي نو بیا چې د دویم جټکه راځي نو هغه رد عمل چې وي نو هغې کې ډېر کمې راغلی وي هغې زور کې هم کمې راغلی وي نو سیاست دی په دې سیاست کې سم کېدی شي او الله تعالی دې هغه وکړي چې زموږ د ملک زموږ د قوم د مسلمانانو پکې خیر یا عالم اسلام پکې خیر ځکه چې دا ملک دا قومي مسلمانانی اسلامي نو موږ به یو او دا زموږ د